او خی چلم منه وحی کم دی نازل شوی دا آیت 92 وهذا کتاب انزلنا مبارکن دا لوی شان والا کتاب دی مونږ نازل کړی دی برکتونو والا دی مصدق دی دا هغې څه چې د نه مخکې دي د دې تفصیل به انشاءالله سورة البقره کې کوو د مصدق دا یو ګران ځای دی قرآن کې اگر چې زموږ خلک په دې نه پوهېږي دی وایي تصدیق کوونکی دا هغه څه چې د نه مخکې دي څنګه تصدیق کوي د هغې تصدیق کوي نو بیا کې غلط نشته نه کوم ځای چې مشکل وي زموږ خلک یې له ګوتې هم نه وړي کوم کې چې توجیحات ډېرې وي دا مشکل دی اصل مشکل دا دی چې قرآن د هغې تصدیق کوي د قرآن ضرورت څه دی او چې کله قرآن د هغې تصدیق کوي نه یې ته غلط ولې وایې قابل عمل یې ولې نه ګڼئ الفاظ یې درته آسان ښکاري د هغې په مضمون کې چې کوم اشکال دی نه ورته نه ښکاري دا به انشاءالله واضح کوو چې د ټول کتاب نه کوي د یو دوو خاصو مسلو کوي د یو تعلق توحید سره دویم تعلق رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اب انشاءالله قرآن نه ثابتو دا ولتنذر ام القرى ومن حولها لتنذر انذار څه ته وایي تفصیلی درس چې کوم مونږ کو اتوار پر ورځ کا نئے شاګردان لمانه ورځي نور لنه ورځي دي انذار معنی څه وایي یرول په انذار او خوف کې فرق نه جوړ یو سړي ته وایي مار به دې وخوري دا خوف دی که دا انذار دی او که سړي ته وایي جهنم ته ولاړ شي دا خوف دی که انذار دی نو معنی کې فرق وکړه که نه انذار خو جدا شي دی خوف جدا شي لکه مار به دې وخوري دا خوف دی که دروغ دی ووایي الله به ناراض شي دا انذار دی دې لپاره لفظ تنبیه دی بیدارول پیغمبر مخوف نه دی پیغمبر نذیر او منذر دی لتنذر ام القرى ته دې لپاره چې تنبیه ورکې مکې والا ولا او من حولا هغه چاله چې دې نه غیر چاپیر دي ام القرى دې ته وایي محبت وحی نو محبت وحی بنیادی طور سے شو ام القرى مکہ مکرمہ